السلام علیکم ملګرو دا ویډیو تاسو ګورئ مفتی محمد ندیم صاحب او مفتی پیر ګوهر شاه صاحب د دوی خپل مابین کې څومره د مینې د محبت دوستانه برادرانه تعلق دی او څومره د مینې محبت گپ شپ لګوي مفتی صاحب محمد ندیم صاحب محترم مفتی ګوهر شاه صاحب ته فون کړی دی کال یې ورته کړی دی د هغه سره څنګه گپ شپ لګوي خو افسوس چې بعضې شرپسند عناصر چې څو موده مخکې هم هغوی را پاسېدلي وو د مفتی محمد ندیم صاحب خلاف یې محاذ ګرم کړی و فساد شر و فساد یې جوړ کړی و اختلاف یې جوړ کړی و او خو هغه الحمدلله بیا ختم شو اوس بیا یو شرپسنده را پاسېدلی دی او بیا یو ماحول ګرم کړی د اختلاف ماحول یې جوړ کړی دی شر و فساد یې جوړ کړی دی الله رب العزت دې ورته هدایت وکړي که نه الله دې تباه و برباد کړي په خپل مابین کې اختلاف جوړول او بیا په خپل مابین کې یو بل ته جوابات کوي هغه هم د دوی خپل مابین معامله ده خو افسوس چې د یوې باطلې فرقې د حمایت کول او بیا د خپلو په خلاف باندې د یو باطلې فرقې حمایت کول دا ډېر افسوسناک کار دی مفتی محمد ندیم صاحب د پنجپیریانو نه د مفتی ګوهر شاه صاحب دفاع کړې ده دا ویډیو پوره وګورئ د مفتی ندیم صاحب او د مفتی ګوهر شاه صاحب گپ شپ هم واورئ او په اخیره کې هغه ویډیو هم وګورئ چې مفتی محمد ندیم صاحب د پیر مفتی ګوهر شاه صاحب دفاع کړې ده د پنجپیریانو نه نو په کار دغه وه د شرپسند ته چې د مولانا ساجد خان نقشبندي صاحب دفاع یې کړې وی د بریلیانو نه خو افسوس د هغه په مقابله کې د بریلیانو حمایت یې وکړو او بریلیانو چې کوم کتاب لیکلی د علماء دیوبند په تکفیر باندې باقاعده د هغه کتاب د حمایت اعلان کړی دی افسوس راځي دی ویډیو طرف ته زمل کرو ګوره پیر صاحب یو دومره ښه فضا جوړه شوې ده دوه درې میاشتو کې که نه او ماته څوک بېګا خو نه که نه دا خو نن د ماسپښین ټیم ما قسم په خدای ما بېګا هغه واورېدو ما نظر انداز کوم یې پرېږده بیا چې مې نن تاسو شیر کړی جزاک الله مې ورته لیکلي نو بیا خو ما ویلې چې خپله څیز اورېدلی دی شیر کړی بس بیا مجبورن سره هم کمنټ کې مې لیکلو جی جی نو چې شیر کړی و تاسو خو بیا خو دومره زموږ هم دماغ کار ونه کړو که نه بس دا عمره خو بیا زموږ هم مازغو کار ونه کړو که نه نه پیر صاحب سبا درشو 11 بجې دا ګر دی ګډ خو ورنه وکړو پیر صاحب که نه زه ټیک شه پیر صاحب سبا به درشو 11 بجې خو په بدنیتۍ به نه درځو نه به د عبارت قصه کوو خیر دی دا د خیر په بدنیتۍ نه درځو در به شو هسې به ګپ شپ ولګوو هغه ماهیت مسلې له به لیکل هم وکړو پیر صاحب خپلو کې بیا وروسته میاشتې مو بس ټایم به پکې دی او مجلس هم په خپلو کې هلته هغه ستا ملګرو پیر صاحب پوسټونه لګولي دي هلته سبا 11 بجې شوې دا شو هغه انورتاج لګولی بل لګولی هغه پیر ګوهر علي شاه لول به یې ډوزې ویشتې چې کله حقیقت له راورسېد وایي پیر صاحب ډوزې ویشتې مولوي صاحب د بېادبۍ الفاظ مه وایه ستا د یو چا سره اختلاف په خپل ځای باندې خو د هده که زه تا ته هم شیخ طیب صاحب ډوزې ولي بیا به ته برداشت نه کړي نو ګزاره کوه